أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. عن حارث الأعور رحمه الله تعالى قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون بالأحاديث فدخلت على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أوقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. हम ऐसे रहे या कि वैसे रहे, हम ऐसे रहे या कि वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। हयाती दूरोज़ा का क्या ऐश गम, हयाती दूरोज़ा का क्या ऐश गम, मुसाफिर रहे जैसे तैसे रहे। तासु दौरान नमाज कुरान मजीद आयत करीमा लुस्करी दा और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इरशाद गिरामी में तासु दौरान दे लुस्करी असल बयानात जमूद और शुरू को बचेंगे इंशाअल्लाह ताला। शेख कुरान मौलाना अब्दुल अजीज साहब और शेख कुरान मौलाना उस्मान साहब मुझे सिर्फ तासु दौरान खबर दोपारा तासु दौरान दे मदरसियों जी मुझे बेदार हूँ मुझे बेदारों दोपारा उसका दौरान दे उसको साथों दोपारा मदरसियों अल्लाह ताला की सेवा और तुम्हारा दामन तौर को फिक्र सकती बेदुखों सामने उन अल्लाह की इज्जत अल्लाह ताला का कलाम और दामन तौर को फिक्र सकती अज़ीज़ानो जाकम मजलिस की मुनाफिक शेवे दे दायो अज़ीम मजलिस के या बरकत मजलिस के लेकिन हदीस पाक की राजी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस्म की ता सफरिश्ती लेगी और फरमाई वर्ता तासु लाड़ी शे कदी दुनिया की उगर जाए कि खलक पकमो कारों के पकमो धंधों के मसरूफ तो फरिश्ते दे सियो मजलिस तराशी
چې هلته د الله رب العزت ذکر کېږي، د الله رب العزت د یاد د محبت خبرې کېږي، نو فرشتې دا مجلس دا د څلورو طرفونو نه راګیر کړي او په دې مجلس باندې د الله رب العزت رحمتونه د الله رب العزت د طرف نه انوارات او برکات نازلېږي. چې کله دا مجلس برخاست شي، فرشتې لاړې شي، الله تعالی ته تپوس کوي چې تاسو د کوم ځای نه راغلئ. باوجود د دې چې الله علیم بذات الصدور دی، لیکن الله رب العزت د فرشتو د خولو نه خبر اورېدل غواړي. نو فرشتې وایي یا الله موږ داسې ځای ته تللي وو چې هلته ستا یاد کېده او ستا ذکر کوي. الله رب العزت ته تپوس کوي ای زما فرشتو هغوی څه غوښتل؟ فرشتې جواب کې فرمایي یا الله هغوی د جنت طلبګار وو. الله فرمایي هغوی جنت لیدلی دی، آیا د هغې نعمتونه یې لیدلي دي؟ فرشتې جواب کې فرمایي نه. الله فرمایي که چېرته هغوی د جنت نعمتونه، د جنت آرایشات، د جنت اسایشات ویني، بیا به د هغوی څه حالت، څه کیفیت؟ فرشتې جواب کې فرمایي یا الله بیا به ډېر په هزاري سره د جنت طلبګاري. بیا الله رب العزت تپوس کوي چې هغوی پناه رسنه ورکړه. فرشتې جواب کې فرمایي یا الله هغوی د جهنم د اور نه پناه غوښتله. نو الله رب العزت ته تپوس کوي آیا هغوی د جهنم اور لیدلی دی؟ فرشتې جواب کې فرمایي یا الله هغوی د جهنم اور نه دی لیدل. الله رب العزت فرمایي که چېرته هغوی د جنت د جهنم اور وویني بیا به د هغوی څه کیفیت وي؟ فرشتې جواب کې فرمایي یا الله بیا به ډېر په هزاري په بکا سره د جهنم د اور نه بیزار. بیا د دې مکالمې نه بعد الله رب العزت ارشاد فرمایي ای زما فرشتو ګواه اوسئ ما دا ټول اهل مجلس معاف کړ. فرشتې وایي یا الله هلته داسې یو قسم راغلی و چې هغه خپل د اصلاح په غرض دو راغلی، د هغه مقصد څه بل څه و. الله رب العزت جواب کې ارشاد فرمایي هم القوم لا یشقا جلیسهم، دا داسې قوم دی چې زور د دې په مجلس کې کښېني الله جریاوه نه مراده نه پاسې. نو موږ هم د الله رب العزت په دربار کې دعا کوو چې الله تعالی دې د دې ناستې د وجې نه زموږ د ټول اهل مجلس د معافۍ اعلان کړي. عزیزانو ما چې ستاسو د وړاندې کوم آیتونه لوستلي دي هغې کې الله رب العزت یو عظیم نعمت چې کوم قرآن مجید دی د هغې تذکره کړې چې قرآن مجید دا څنګه کتاب دی او قرآن مجید الله رب العزت د څه لپاره رالیږلی دی. سورت ابراهیم کې الله رب العزت د قرآن مجید د نزول، د قرآن مجید د نازلېدو مقصد ذکر کړی دی چې دا قرآن مجید ما د څه لپاره رالیږلی دی. آیا دا قرآن مجید د دې لپاره دی چې تاسو په المارو کې کېدی سجاوي کوئ؟ آیا قرآن مجید د دې لپاره نازل شوی دی چې کله د قسم نوبت راشي تاسو د سړي مخې ته کېدی او هغې باندې ولا قسم ورکوئ؟ دارنګې قرآن مجید د نزول مقصد آیا دا دی چې دا صرف د تعویذونو دپاره وي، دا صرف د دمونو دپاره وي؟ الله فرمایي نه نه، د دې بنیادی مقصد اور اصلی مقصد دا دی. الله رب العزت ارشاد فرمایي کتاب انزلناه الیک، کتاب دا عظیم الشان کتاب دی، انزلناه مارا لګلې دا کتاب، کتاب عظیم الشان زکه چې چارا لګلې دا هغه ذات عظیم الشان الیک تا تمیرا لګلې دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیم الشان. څومره نسبتونه جمع الله را لګلې دی نو هغه عظیم ذات دی، په کومه هستۍ چې نازل شوی دی نو هغه عظیم ذات دی. لیکن د قرآن مجید د نزول مقصد څه دی؟ د قرآن مجید را لېږلو مقصد څه دی؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، د دې دپاره چې خلک د تیارو نه وباسي الى النور رڼا د ایمان ته. خلک په مختلف تیارو کې پروت دی، د رسوماتو تیارو کې پروت دی، د شرکیاتو تیارو کې پروت دی، د بدعاتو تیارو کې پروت دی. د قرآن مجید مقصد دا دی چې خلک د دې تیارو نه وباسي رڼا د ایمان ته. نو دا د قرآن مجید مقصد دی. یو دا چې د قرآن مجید الفاظ موږ او د الفاظو په باره کې کوشش په دې ادارې کې کېږي. د قرآن مجید د الفاظو کوشش چې په صحیح طریقې سره موږ قرآن مجید لولو د هغې کوشش په دې اداره کې کېږي.
نو موږ له څه پکار دي چې خپل ماشومان دې اداره کې داخل کړو ځکه د قرآن مجید د الفاظو کوشش، دویم نمبر د قرآن مجید د معانیو کوشش، دریم نمبر د قرآن مجید د مقاصدو کوشش هغه په دې اداره کې کیږي. ځکه قرآن مجید داسې عظیم الشان کتاب دی چې دا انسان خپل منشور حیات جوړ کړي نو هغه انسان کامیاب دی. او چا چې د قرآن مجید ته انحراف وکړو، قرآن مجید ته شا کړه نو هغه انسان خواب و خاسر دی، هغه انسان تاواني دی. مونږ چې کله د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په سیرت باندې نظر وکړو نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین هغه خلق وو چې د هغوی په عمل کې قرآن مجید پروت و، د هغوی په معاملاتو کې قرآن مجید پروت و، د هغوی په عقایدو کې، د هغوی په معاشرت کې قرآن مجید پروت و. نن که زموږ ستاسو معاملات دي هغه د قرآن مجید د تعلیماتو نه خالی دي، که زموږ ستاسو خرید و فروخت دی هغه د قرآن مجید د تعلیماتو نه خالی دي، که زموږ ستاسو معاشرتي زندگی ده هغه د قرآن مجید د رهنمایۍ نه، د قرآن مجید د علومو نه خالی دي. د قرآن مجید مقصد دا دی چې دا مونږه څنګه په دې باندې عمل کولو کوشش وکړو، دارنګې د دې د الفاظو صحیح کولو کوشش وکړو. صحابه کرام رضوان الله اجمعین هغه خلک چې هغوی به قرآن مجید عملی طور باندې خپل زندګۍ کې راوستي، دارنګې د قرآن مجید د تلاوت اهتمام به وکړو. نن موږ تاسو د قرآن مجید د تلاوت په ځای باندې نورو شیزونو کې، فضولیاتو کې، عبثیاتو کې مصروف. صحابه کرام رضوان الله اجمعین د هغوی کورونو مخې ته به چې خلک تېرېده هلته به د قرآن مجید د تلاوت اوازونه راغلل. یو صحابي دی هغه د قرآن مجید تلاوت کوي، لیکن د قرآن مجید تلاوت په داسې انداز سره کوي، په داسې لهجې سره کوي چې کله د قرآن تلاوت کوي خوا کې یو اوښ دی، اس دی، هغه تړلی شوی دی چې کله دی تلاوت کوي نو هغه اس خپې لاسونه وهي، بیا دی چې کله تلاوت بند کړي بیا هغه اس غلی شي. دی فرمایي چې زه چې کله تلاوت کوم نو دا اس خپې لاسونه وهي، زه ویرېدم داسې نه خوا کې زما زوی یحیی پروت دی، داسې نه د خپې او لاس وهي او د هغې د وجې نه ماشوم ته تکلیف ورسي. خیر دا دی پوره شپه دا ماجرا معامله وه چې کله سحر شو ما چې بره اسمان ته کته نو څو انواراتو هغه په بره روان شو اسمان ته. چې کله سحر شو ما جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته دا واقع ذکر کړه نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل اقرأ یا اسید، اقرأ یا اسید، اے اسیدہ د قرآن مجید تلاوت بدی برقرار ساتلیو، برقرار ساتلیو. ځکه دا فرشتې د قرآن مجید د تلاوت د اورېدلو دپاره راغلي وي او که چېرته تا د قرآن مجید د تلاوت کولی نو د مدینې محلاتو کې فرشتې به خلکو لیدلې وي. نو داسې صحابو چې هغوی خپل معمول جوړ کړی و د قرآن مجید د تلاوت. نن عزیزانو ما ته تلاوت کوو بعض خو ډېر داسې دي چې هغوی قرآن مجید بلکل ویلی نه او چا چې ویل دی نو هغوی نه د قرآن مجید د تلاوت اهتمام کوي، نه د قرآن مجید د معانی او مقاصدو د زده کولو اهتمام کوي. نن ما ټول په دنیا باندې مصروفه شوي او د دنیا انهماک زموږ ستاسو په زړونو کې پروت. صحابه کرام رضوان الله اجمعین تاریخ قتل پکار دي چې هغه څنګه خلک هغوی څنګه قرآن مجید سره خپل تعلق جوړ کړی. نو چې کله قرآن مجید سره خپل تعلق جوړ کو یو صحابي راځي د افریقي جنگلاتو ته او آواز کوي نانو اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم ارتحلوا منها فمن وجدناه قتلناه. اے دو زنگل زناورو دا زنگل پیو مین کی پیو سات کی خالی کئی کچرت تاسو دا زنگل خالی نکو فمن وجدناه قتلناه ټول با تاسو وجنما. نو مورخین ذکر کوي چې یو ساعت نو تیر شوی چې زناورو خپل بچي دای نیولو زنګل ټول خالی کو. دای ولې خالی کو؟ ځکه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین او د قرآن مجید مطابق جوړ شو. نو موږ هم تاسو له پکار دي که موږ غواړو چې قرآن مجید زموږ په زندګۍ کې راشي، زموږ په معاملاتو کې راشي، زموږ په معاشرتي زندگی کې راشي، نو موږ تاسو له پکار دي چې قرآن مجید سره لګاو جوړ کړو. خپل ماشومان هغه په داسې ادارې کې داخل کړو
او دې له توجه ورکړو ځکه ما چې ستاسو د وړاندې کوم روایت لوستلی و هغې کې یو تابعي دی حارث اعور هغه فرمایي مررت فی المسجد فاذا الناس یخوضون فی الاحادیث وزه ورځ جمعات ته لاړم خلق په مختلفو خبرو کې مصروفو په فضولیاتو کې مصروفو چې کله مې دا حالت ولیدل فدخلت على علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ دا امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خواته لاړم ما ورته وی امیر المؤمنین آیت خلق نویني په مختلفو کارونو کې مصروف شوی دی په مختلف فضولیاتو کې مصروف شوی دی دا الله تعالی کتاب پر خو دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائل او قد فعلوها آئے واقعی دی خلق دا کار شروع کردے ما ورطوی جیہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اوری دلی دی علا انہا ستکور فتنہ خبردار اید دنیا خلقو عن قریب فتنی را روانی دی عن قریب مختلف ازمائشنا پتاسرا روان دی لیکن صحابہ کرامو تپوسو کوم المخرج منها یا رسول اللہ چکل دا فتنی راشی ددینا دوتو لار بسوی نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائل کتاب اللہ دا اللہ تعالی کتاب دا اللہ تعالی کتاب باندی منگول اکلکیو لگوائی نو کمی فتنی چی راتن کے وقت کی رات رازی کاغد رسوماتو دغا کیوی کاغد عقائد اعتبار سروی کاغد معاشرتی زندگی اعتبار سروی ددی ټول د پارا ست باب هغه الله تعالی کتاب لیکن نن من تاسو د الله تعالی کتاب پر خو دے د الله تعالی کتاب شاته غرزول دي علامه ابن قیم رحم الله هغه په خپل اشعار کې دا د قران مجید فریاد ذکر کړی دی چې انسانانو د قران الله تعالی کتاب چې کوم قران مجید دی په دې باندې مونږ کلک یو لګوي خپل ژوندۍ هغه د قران مجید مطابق دی هذا علامه ابن قیم رحم الله فرمایي نبذوا كتابك وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الغزيان دی خلق یا اللہ تعالی استا کتاب شاته ورزول دے پمن غلطو خبر باندې پمن غلطو واقعات باندې مونږ لیک لکی کړی دي فالعلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابه هم اولو العرفان علم کو هغه چې الله ویلي دي رسول ویلي دي صحابه کرام ویلي دي چې هغه خواندان د معرفتو نو د قران مجید مطابق عمل به زموږ څنګه جوړيږي د دې لپاره دا اداري دا علما کرام هغه خپل هر څه پرې خو دي امون تاسو د لپاره ناشتي د دې لپاره چې تاسو د ماشومان تربيت چې سبا زموږ تاسو د ماشومان تربيت شو هغه به تمام آداب پیژني هغه به د مور ادبم پیژني هغه به د پلار ادبم پیژني هغه به معاشرتي ژوندۍ کې سرنګ لیندین پکار دے سرنګ سلوک پکار دے هغه هم پیژني او کچرته موږ تاسو خپل دلاسا خپل ماشومانو تربیت ونکو عزیزانو هغه به موږ تاسو د پاره سبا تاوان سبب ما ته په قبر کې پراته لیکن هغه به غلط کارونه کوي او دا هغه دغه به ګناه به موږ تاسو ته راځي وجه دا ده چې موږ تاسو به د هغه تربیت صحیح نه وکړو که تربیت موږ تاسو صحیح وکړو نو سبا به موږ په قبر کې پراته او دا هغه اعمال ثواب به موږ تاسو ته په قبر کې راځي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي چې کله انسان مرشي داغه تمام اعمال ختم شي سوا د دریو اعمالو یو صدقه جاریه یو د سی مرکز جوړ کړی وي چې هغه آی کې خلک قران او سنت بل تخای نو دیبا په قبر کې پروت وي خدای هغه ثواب به درس دیم داده او ولد صالح يدعو له بل په ماشوم باندې سبق ویلې وي اور هغه اعمال کوي نو په تمام اعمالو کې په قبر کې چې دا بنده پروت دی به سره شریک کده ولا دعا کوي کنه کوي دا قید احترازي نه اتفاقی دی دا په هر عمل کې با دا پلان شوی نو کوم تاسو چې سبب په قبر کې پراتی هغه وخت کې موږ څنګه یو لکه څنګه چې انسان په دریاب کې غرق کېږي او هغه لاسونو چت کړی وي چې څوک شته چې ما ونی ما د دریاب نه راغلی ودارنګ په قبر کې چې انسان پروت دی دیوم پشان دغه سړی دی چې په بحر کې غرق شوی وي او لاسونو چت کړی وي چې څوک شته چې ما د دې بحر نه لري کې دریاب نه لري کې بچته وي نو په قبرستان کې چې کله موږ د دې دنیا نه لاړ شو نو هغه وخت کې به موږ تمنا کوو چې زموږ د سیو ماشوم وي چې دا هغه د اعمالو ثواب ممتاز تر رسېږي
دا مراکز او دا مدارس دا د دې دپاره دي چې زموږ ستاسو د ماشومانو تربیت وشي. نو عزیزانو موږ تاسو به سبا نه یو او د هغې ثواب به موږ تاسو ته ورسي. انشاءالله کوشش به کوو چې خپل ماشومان په داسې ادارو کې داخل کړو چې هلته د هغوی روحاني د هغوی هر قسم اصلاح کېږي. الله تعالی چې څه ووي په هغې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه انیب.